اولیاء کرام هغه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ادب کوي، حالانکه هغه اولیاء الله وی، دوستان د الله تعالی، او بغیر د ادب نه خو څوک ولایت ته رسیدی نشي. هغه ټول ادب وي، ځکه چې دین ټول ادب دی او د دې په دین باندې عملي، ځکه چې اولیاء الله جوړ شوي وي. د یو ولی الله مجلس ته چا یو ماشوم راوستو، او دغه مور او پلار دوی د ډېرو دعاګانو او د منښتو نه پس الله جل جلاله هغې ته ماشوم ورکړی. ماشوم پیدا شو، هغه په سترګو باندې معذوره، نظر یې نه لګېدو. د مور او پلار دواړه ډېر خفه وو چې مونږ مخکې بې اولاده وو، ډېره موده مو دعاګانې کولې چې خدای اولاد راته راکړي. الله تعالی مهرباني وکړه، زوی راته راکړو، خو زمونږ هغه خوشحالي اوس هم نیمګړې ده، ماشوم نابینا دی او مور او پلار ډېر خفه کېږي په دې باندې. بیا د یو ولی الله ورته چا ویلي دي چې تاسو لاړ شئ هلته کې دعا وغواړئ د الله تعالی په در کې، هغه نیک بنده ته ووایي، هغه به د الله تعالی نه سوال وکړي ستاسو دپاره. دی راله، ماشوم یې راوستو او ورته وایي چې ته دعا وکړه چې زمونږ دا ماشوم خدای ښه کړي. نو د اولیاء کرام هم بیل بیل حالات، مختلف کیفیات په هغې باندې. دغه وخت کې د هغه ولی الله کیفیت څه بدلو، نو چې دوی ورته وی چې دا پیدایشي نابینا دی، تا ته مو راوستی، ته ورته دعا وکړه. نو دغه وخت کې هغه عجز او هغه انکسار، د هغې دومره غلبه په هغه ولی الله باندې راغلې وه چې هغه کسانو ته وی چې دا خو به عیسی علیه السلام دعا وکړه نو مادرزاد نابینا به رغېده، پیدایشي ړانده به د هغه په دعا او د هغه په لاس راښکلو باندې جوړېده. زه خو عیسی علیه السلام نیم چې تاسو ما ته دا ماشوم راوستی. هغه خلک مایوسه لاړ، هغوی لاړل، لږ ساعت تېر شو، دغه ولی الله چغې کړي، وایي زه ښه کوم، زه ښه کوم، زه جوړوم، زه جوړوم. خادمان حیران دي چې اوس هغه مېلمنو ته یې وی چې عیسی علیه السلام خو نه یم چې مادرزاد نابینا به زما په دعا باندې رغېږي. هغه وخت کې وی چې زه عیسی علیه السلام نه یم، او اوس وایي زه ښه کوم او زه جوړوم. نو دا خو داسې شو چې د خدای دا وشي. اول دې ته تیار نو چې عیسی علیه السلام غوندې ځان ته نسبت وکړم، او اوس دې ته تیار شو وایي زه جوړوم. او هغه کسان یې راوغوښته واپس، هغه ماشوم ته یې په سترګو باندې لاس راښ کړو او فوراً د هغه سترګې جوړې شوې، نظر لګېدل شروع شو. بیا خادمان تپوس کوي چې اول هغسې کیسه وه، وروستو داسې شو خبره. اول عیسی علیه السلام جوړېدلو ته تیار نه وی، اوس د خدای خبرې دي چې زه ښه کوم. نو هغه ولی الله ورته وفرمایل چې کله ما دا ووایي چې زه خو عیسی علیه السلام نه یم، نو ما ته القا وشوه، القای رحماني د الله جل جلاله د طرف نه، چې د عیسی علیه السلام په لاس باندې ړانده جوړېده، نو هغه خو هغه نه جوړول، خو ما جوړول. نو اوس که ستا په لاس باندې ړانده جوړېږي نو دا هم ته نه جوړی، زه جوړوم، لاس به ستا یو کار زما دی. مېلمه ځکه وی چې زه جوړوم، دا ما نه دي ویلي. دغه وخت کې زما اختیار نه و چې ما دا الفاظ ویلي وي چې زه جوړوم،
دا ماته الله تعالی داسې وفرمیل چې زی جوړوم تی خو نه جوړه ستا کار لاس راښکل دی او لاس د دعا لپاره پورته کول دی د دعا قبلول او د مریض جوړول دا خو زما کار دی دا خو ستا کار نه دی نو که د حضرت عیسی علیه السلام په دعا باندې ړانده جوړېده د هغه په لاسو مبارکو راښکلو سره هغه لاعلاجه مریضان جوړېده نو دا چا جوړول دا الله جل جلاله جوړول او دغه کار د حضرت عیسی علیه السلام معجزه وه دغه کار قدرت د الله جل جلاله دی نو که نن ستا په لاس باندې یو ړوند جوړېږي نو دام زما کار دی زما قدرت دی خو ستا دپاره دغه کار کرامت دی بس صرف دغه خبره دی چې کار زما دی په لاس د پیغمبر ښکاره شي هغې ته معجزه ویل کېږي او په لاس د ولی الله ښکاره شي هغې له کرامت ویل کېږي نو چې یو سړی د کرامت نه انکار کوي نو دی د قدرت د الله تعالی نه انکار کوي یو سړی چې د معجزې نه انکار کوي نو دی د قدرت د الله تعالی نه انکار کوي ځکه چې د پیغمبر معجزه دا قدرت د الله تعالی د ولی کرامت دا قدرت د الله تعالی نو که دغه ولی الله ویلی دی چې زی جوړوم دا الفاظ د هغه نه دي گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود دا الفاظ د الله تعالی د طرف نه دي چې خدای وی زی ښه کوم تی خو نه ښه کې نو دغه واقعه کې دغه ولی الله هغه څومره ادب کړی دی چې چېرته زه یو عاجزه انسان او چېرته داسې لویه خبره او الله جل جلاله هغه ادب والا ته څومره مقام ورکړی چې ستا لاس راښکلو سره به هغه ښه شي او یقینا هغه مادرزاد بینا شوی دی دا واقعه چې اشرف علي صاحب لیکلې ده نو بیا ورته لاندې لیکلي دي وہی اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو انبیاء کرام کی شان کا کیا کہنا دا د الله تعالی د دوستانو شان دی د اولیاء الله شان دغه دی نو چې د خدای پیغمبران دي چې د هغوی به څه شان نو الله جل جلاله دې زمونږ ادب نصیب کړي او د هر قسمه بې ادبۍ نه دې الله تعالی مونږ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين